یو زیری درکوونکی ستا خواله درشي او درته ووایي چې یاره ته کامیاب شي او ته جنت ته داخل شي. يومان وليلتان لم تسمع الخلائق بمثلهن قط. ډېر یو عجیبه قول دی، تاسو په غور سره واورئ. یو دوه قسمه شپې دي ورځې دي، دوه قسمه چې هیڅ د مخلوقاتو نه د هغې په اړه بیان نه دی اورېدلی. دومره عجیبه دي، دومره عجیبه. وی لیلة تبیت مع اهل القبور، یو هغه شپه ده چې ته د قبرونو والاو سره تیرې. ولم تبت لیلة قبلها، خو ګوره د دې نه مخکې تا داسې شپه کله نه ده تیره کړې. څومره عجیبه به چې د قبر اوله شپه په دنیا کې چې بالغ د لږ ټیټې بری تا له خوب نه درځي، ته پې سر نږدې، خو ګوره په هغه شپه باندې بیا بالغ نشته دی. بالغ دی د خاورو دی، بستره دی د خاورو ده، شاته د خاورې دي، مخې ته د خاورې دي، ښکته او بره او ښي طرف ته او چپ طرف ته ټولې خاورې خاورې دي. د کور والاو نه د سره څوک نشته دی، ښځه دې نشته، بچي دې نشته، مور او پلار دې نشته، خواږه دوستان چې تا سره په دنیا کې وو هغه د سره نشته دی. نو څومره عجیبه به او بیا فرمایي وی ولیلة صبیحتها یوم القیامه، یو هغه شپه ده چې سحر د هغې قیمت وي، او ته خبر شي چې د دې شپې نه سبا هغه به قیمت وي. څومره عجیبه به. او بیا فرمایي وی ویوم یأتیک البشیر من الله تعالی اما بالجنة او النار. وی هغه ورځ وی ډېره عجیبه ده چې تا ته د الله د طرف نه یو استازی راشي، یو زیری درکوونکی ستا خواله درشي او درته ووایي چې یاره ته کامیاب شي او ته جنت ته داخل شي. څومره عجیبه ورځ به هغه ټول تکلیفونه او دردونه او مصیبتونه او تکالیف هر څه تا نه لاړل، او یا درته ووایي چې او النار ته جهنمي او جهنم ته به ځې. دا به څومره عجیبه ورځي چې ستا غمونه او فکرونه مخکې مو د دې نه وروسته نور هم به زیاتېږي. نو عجیبه ورځ به. او بیا فرمایي وی ویوم تعطى کتابک، یو هغه ورځ ده چې رب العالمین تا ته ستا عملنامه درکړي، اما بیمینک او بشمالک، یا یې دله په ښي لاس باندې درکړي چې په ښي لاس یې درکړي. دا هم ډېره عجیبه ورځ. ته به خوشحاله، خلکو ته به چغې وی چې ها امقرؤ کتابیه، ای خلکو راشئ زما د عملنامه دا ولولئ، دا وګورئ. انی ظننت انی ملاق حسابیه، زه چې کامیاب شومه هغه وجه دا ده چې زما دا یقین چې زه به د رب العالمین سره ملاقات کومه. او بشمالک، او یې درله د عملنامه په چپ لاس باندې درکړي. نو دا به څومره عجیبه ورځي. ستا هغه د خسران ورځې او د تاوان ورځې د دې نه وروسته شروع شي، او بیا به چغې وی چې یا لیتنی لم اوته کتابیه، هی افسوس دی چې زما د عملنامه دا ماته نه وی راکړی شوی. ولم ادري ما حسابیه، او زه څه پوهېدمه چې زما حساب هغه به څه وی، زه په دنیا کې زه نه پوهېدم، دا پته ماته نه وه. یا لیتها کانت القاضیه، بیا به وایي چې هی افسوس دی دې مرګ لره چې دا مرګ راشي او دا فیصله کوونکی وګرځي زما او د جهنم په منځ کې دا فیصله وکړي. هغه مرګ وره چې نن ته ما ته تښتو، نن ته ما ته یریږو، بیا به د هغې ارمان کوو. او بیا داسې به ووایي چې ما اغنا عني مالیه، هغه مال چې په دنیا کې به ما تکبر کوو چې زما مال دی او زما مال دی، زما ځمکې دي او زما کورونه دي، حلال او حرام مې نه دی ګټلی او را پیدا کړی مې دی، هغه مال ما ته فایده را نه کړه. هلک عني سلطانیه، زما زور او زما تکبر هغه ټول زما نه ختم شو. الله پاک به څه وایي خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه. الله پاک به وایي چې دا سړی راونیسئ، دا په جهنم کې وغورځوئ، په هغه زنځیر باندې چې 80 ګزه دی په هغې باندې وتړئ. څومره عجیبه قول دی. والله چې یو څوک په دې قول کې فکر وکړي او په دې قول کې صحیح خپل ذهن استعمال کی، نو د دنیا دا زندگی به جوړ شي او د قیامت او د آخرت او د مرګ فکر او سوچ به ورسره پیدا شي.